بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید نقیب هاشمی، زه د متحد افغان تاجر اتحاد چیرمن او د بورډ بازار عمومي پریزیدنت. د دې نه علاوه د متحد عالی شورا د افغان ریفیوجیز د هغې وایس چیرمن یم. ان شاء الله الله ته امید لرو. منګه څو ورځې مخکې پریس کانفرنس هم کړی دی او په دې کې منګه مخکې هم هلې ځلې کړي دي. نو ان شاء الله د پیر ورځې نه اخوا به زموږ میټینګونه د اعلی چارواکو سره، د ګورنمنت اف پاکستان سره، د یونیسیار سره، او دا به زموږ کوشش وي چې د افغانستان د اعلی چارواکو سره یو وفد چې هغه تقریبا موږ په ټول د افغان مهاجرین د هغوی مشران یا هیډز اف کمیونټي یا لیډران د هغوی یو لیست موږ جوړ کړی، تقریبا 20 کسیز لیست دی. نو زموږ میټینګونه به انشاءالله چې سټارټ کیږي او الله ته امید لرو چې دغه کوم ناوړینه مسله یا کوم مشکلات چې افغان ریفیوجیز ته یا افغان تاجرانو ته مخکې دی، نو دا به انشاءالله الله په فضل سره دا به انشاءالله ختمو. فی الحال زموږ د پیو آر کارت کوم ایکسټنشن چې دی د هغې سمري په کابینټ کې پروت دی د سفران منسټري د سایډ نه. او خو کله چې انټیریر منسټر صاحب محسن نقوي د افغانستان نه بیرته راغی، نو د هغې نه وروسته د یو نوټیفیکیشن وکړ چې دغه خلک د زر تر زره ووځي. بهرحال بیا د مشرانو په هلې ځلو، د یونیسیار په هله ځلو هغوی یو میاشت 31 اګسته پورې هغوی ټایم پکې ورکړی دی. نو موږ پر امید یو او تل د پاکستان عوام، د پاکستان حکومت موږ سره د برادرانه اصولو په لحاظ سره پوه شولې، هغوی هغه خپلې صلې رحمي کړي دي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې اوسه حالات دومره سازګاره نه دي او دلته په پاکستان کې په زرهاو تاجران دي، په زرهاو کاروباریان دي. نو هغوی دغه خپل کاروبار یا دغه انویسټمنټ چې دلته پاکستان کې د ملي نه نیولی تر ټریلیونه پورې کړی، د هغوی سبمټ کول یا د هغوی راټولول دا ناممکنه ده په دې 21 شپو کې. نو موږ خپل پریس کانفرنس کې هم دغه خبره کړې ده چې تاسو پوه شولې موږ سره د صلې رحمۍ نه کار والی کینې، موږ سره زمونږ د شورا د ملګرو ممبرانو سره، مشرانو سره، ټولو سره کینی، یو هماهنګي به موږ تاسو وکړو، یو SOP به جوړه کړو. د هغې SOP په ترو باندې به انشاءالله چې د افغان مهاجرین دا به ټول دا به خپل وطن ته ځو، خو سټیج بای سټیج، سټپ بای سټپ. د افغان تاجرانو یا د افغان کډوالو په ایستلو باندې دلته 3 مسلې را پیدا کیږي. یوه مسله دا ده چې دغه افغان مهاجرین یا افغان تاجران دی چې د دې ځای نه وویستل شي، اکدم د افغانستان په حکومت باندې پوه شول یو بوج پرېوځي، هغوی دې ته ترتیبات تیاری دا شی نه نشي کولی. یو دا شو د افغانستان په حکومت باندې دغه بوج. دویم بوج راځي د پاکستان په معاشیت باندې. د پاکستان معاشیت د دغه تجارانو په وتلو سره، خاص کر د خیبر پښتونخوا په معاشیت باندې ډېر غټه سره پریوزي. د د خاطره چې ما تاسو ته ویل چې د ملین نه لیولې تر ټریلیونه پورې دلته خلکو کاروبار دي. دی باقاعده په خپله ګورنمنټ اف پاکستان یو سروې کړې ده، ګرځېدلي دي، د ټولو تاجرانو سره د نږدې نه ناسته کړې ده چې د هغې سروې مطابق چې موږ دوی سره ناست شوي یو، هغوی تقریبا د 500 نه ابو هغه تاجران چې د هغوی انویسټمنټ یا د هغوی کاروبار یا د هغوی سرمایې دلته دی شو کړي، نو هغه د 1500 ارب روپو په فګر کې دی، د 1500 ارب روپو چې هغه 1.5 کروڑ روپۍ جوړیږي. نو چې 1.5 کروڑ روپۍ یا 1500 ارب روپۍ یو پیره پوه شولې د یو ملک نه ووځي، نو آیا د هغې په معاشیت باندې دا به فرق کوي که نه کوي؟ دا خو د 500 کسانو شو. هغه تاجران چې هغوی د 40,000 نه ابو دي یا د 33 تر 40 پورې دي، چې هغوی خپله سرمایه د دې ځای نه نورو ملکونو ته انتقال کي، چې هغه د اعلی چارواکو په نوټس کې هم دی. اعلی چارواکي په هغوی باندې موږ سره ناست شوي، میټینګونه یې کړي، د هغوی سروې کړې ده. نو آیا د پاکستان په معاشیت باندې به غټ اثر وکړي که ونه کړي؟ دا به خامخا په دې باندې اثر کوي. دریم ایشو چې دی موږ تاجرانو ته دی، موږ دته تیار نه یو چې په 22 ورځې کې موږ خپل انویسټمنټ، زمونږ پراپرټیز، زمونږ کارخانې، زمونږ فیکټریانې پوه شولې دا موږ په 22 ورځو کې بند کړو. که چېرته موږ دا بندو، داسې به کېږي چې زمونږ د 1 ارب روپۍ شی هغه به خرڅېږي په 30 کروڑ روپو باندې.
نو کم از کم 70% تاجران به هم د تاوان سره مخ شي. دغه درې شوګانې وي چې دا تاسو ته ما وویلي، بیا هم ستاسو د کمرې په وساتت زه د پاکستان په اعلی چارواکو باندې دا غږ کوم چې په خپل دغه فیصله نظر ثاني وکړئ، مونږ سره کښېنئ، مونږ به تاسو ته طرحې درکو، یو SOP به جوړه کړو. په هغه SOP کومه مینه محبت چې د پاکستان عوامو د افغان مهاجرینو سره په دغه 15 کالو کې کړې ده، کوم احسانات چې د پاکستان د عوامو دی، خپل رزق خپل روټۍ دی موږ سره نیمه کړې، سینې د پاسه موږ ته زیرا کړې، خپل کاروبارونه پوه شولې موږ سره نیمې کړي دي. موږ د پاکستان د عوامو نهایتا مشکور یو. د دې نه علاوه خاص کر د خیبر پښتونخوا د عوامو، خاص کر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صاحب، د گورنر صاحب، د چیف سیکرټري صاحب، د IGP صاحب او د پولیسو ورونو نه مونږ انتهایی مشکور یو. څومره خراج تحسین چې موږ دوی ته پیش کو هغه کمه ده. د ده د خاطره چې پاکستان په دغه درې نورو صوبو کې کومې بېعزتیانې چې د افغان مهاجرینو یا د افغان خویندو یا د افغانانو کیږي، شکر الحمدلله هغه په خیبر پښتونخوا کې نشته. زه بیا هم په اعلی چارواکو باندې دغه آواز کومه چې موږ کله هجرت کړی او راغلي یو دلته، موږ د اسلام نه دفاع، خپل د سر د ناموس خوندیتوب د تم ترجیح ورکړې وه او پاکستان کې موږ خپله خوله بیولې او خپل کاروبار او په یو سټیټس باندې ودرېدلي وو. هغه بېعزتیانې چې هلته موږ د شورویان کوو یا رشیا والا کوو، زمونږ برادر همسایه ملکو پوه شولې دوی موږ ته ځای راکړه، موږ رالو. زه د دې نه غواړم چې باید د هغوی کوم عکس العمل یا کوم کار چې هغوی کول غوښتل چې هغه موږ سره تکرار نشي. نو دغه کوم کار چې په پنجاب کې یا په بلوچستان کې یا په سند کې کیږي، دا د ده پوه شولې داسې یو عکس العمل دی چې کیدای شي چې هغه رشیا والا هغوی زموږ ناموسونه او دوی ته دومره په بد نظر نه وی کتلی لکه چې د پنجاب ګورنمنټ، د سند ګورنمنټ، د بلوچستان ګورنمنټ لګیا دی کوي. په کورونو چاپې اچوي، سړیو ته څه نه وایي، زنانه ښځې ماشومان راولي هولډینګ سنټر ته او د هغې نه وروسته پوه شولې هغوی سړو ته وایي چې تاسو کډه بار کوئ او راځئ پوه شولې کډه وکړئ. دا زموږ بېعزتي او زموږ انسټ دی. که چېرته د ده دی نشي بندولی نو موږ ته د پوه شولې ټول باډرې چمن، غلام خان، خرلسی، تورخم، دا د ټول پوه شولې موږ ته خلاصي کي. موږ انشاءالله چې په خپل سره د خپل سامانونو سره چې دام دی حکومت دی خپل مفادات لټوي. امارت اسلامي هم خپل مفادات لټوي، پاکستان هم خپل مفادات لټوي. دی په دغه خپلو مفاداتو باندې دی چې کوم توافق ته یا کوم خبرې ته پوه شول یا د دې میز کې چې کوم اختلافاتو د هغې حل لاره چې ونه موندل شوه، دی اګري نه شوه، د هغې نه بعد نقوي صاحب راغی او نقوي صاحب پوه شول ته اډر وکړ چې افغان مهاجرین به ټول وځي. په اکثره خپل پریس کانفرنسونو کې او په خپلو ویناګانو کې موږ په دواړو حکومتونو آواز کړی چې موږ او تاسو ګاونډي مسلمان ورونه یو، کښېنئ دغه خپلې خبرې ټول په ټیبل ټاک باندې ختم کړئ. افغان مهاجرین، افغان تجاران دا د سیاست ښکار کوئ ما. موږ چې یو فی الحال د سیاست ښکار یو. زه په ګورنمنټ آف پاکستان خصوصا په آرمي چیف صاحب باندې، په پریزیډنټ آف پاکستان، پرایم منسټر آف پاکستان په دې غږ کوم چې تاسو دغه خپل کومې مطالبې یا کومې خبرې یا کوم اختلافات چې دي د افغانستان ګورنمنټ سره، د امارت اسلامي سره د ورورۍ په فضا کې په ټیبل ټاک باندې ختم کړي. د ده نه علاوه که چېرته پوه شولې موږ ده ته هم تیارو چې زموږ د متحده عالي شورا دغه مشران د ګورنمنټ آف پاکستان سره او د ګورنمنټ آف افغانستان سره دی کینی، د دې میز کې چې کوم اختلافات دي هغه به انشاءالله چې موږ شورا پوه شولې کوشش به همدا وي چې دغه اختلافات ختم کو. د یو درېمګړي د صلحګره رول موږ لوبوی شو او انشاءالله وبې سره صاحب دا راته ووایه چې کله د روس حکومتو نو هم د دواړو ملکونو حالات خراب او ځپلې کېدل پکې پښتانه دواړه طرف ته، که د امریکې فوج دلته یا د امریکې حکومتو په افغانستان کې هم دواړه طرف ته پښتانه ځپلې کېده. اوس که د طالبانو حکومت راغی، هلته کې اسلامي حکومت ریاست راغی، دی غړم اسلامي ریاست ته بیا هم هغه شخړې دي او دا مسایل به کله حل کېږي او د پښتانه به تر څو پورې دغه شان ځپلې کېږي. شاه زمان صاحب ما تاسو ته مخکې هم په خپل انټرویو کې ویلی دی چې زمونږ په پښتنو کې یو کمبختي ده. کمبختي دا دی چې موږ سوچ، فکر، سنجش نه کار نه لو.
کله چې یو کار کیږي د هغې نه مخکې سړی پوه شولې یو سوچ سمج په ده باندې به کار کوي. موږ پښتانه کې پوه شولې غټ عیب دا دی چې موږ کله کار وکړو هغې نه وروسته پرې پوه شولې سوچ او سنجش کوو. انشاءالله الله ته امید شته که امارت اسلامي ده او که ګورنمنټ اف پاکستان دی دا به انشاءالله د پښتنو د ټولو خیال به انشاءالله ساتي. زمونږ د مشرانو زمونږ د کلتور زمونږ د عنعنې زمونږ د تاریخ دواړه به انشاءالله خیال ساتل کیږي. الله ته پر امید یم چې اوسنی خلک اوسنی هلکان ټول ایجوکیټډ دي هغه وخت اوس نشته پوه شولې چې موږ به زورول کېدو موږ به ځپل کېدو. اوس زموږ شعور او زموږ ذهنونه هغه ټول پراخه دي په پلانونو په هر شي په ټولو باندې پوهېږو. انشاءالله موږ او تاسو به په خپله دا خواري کوو پښتانه او ځان به نه خرابوو. صدر صاحب څه ګڼئ چې تاجرانو په طرف موږ وګورو په تاجرانو مسایلو حل کولو کې پاکستاني حکومت څومره سنجیده دی 100% او د افغانستان حکومت څونه سنجیده دی چې یاره د مسایل حل شي بارډري کولاو شي نه دې طرف ته پښتنو ته مسله وي نه هغه طرف ته تاجران ته مسایل نه وي او تجارت روانې شي. شاه زمان صاحب زمونږ د پاکستان د اعلی چارواکو سره د تاجرانو په سر یا د تاجرانو په کوم اکټیویټي زمونږ دې سره ډېرې ناسته شوي مونږ سره ډېرې وعدې شوي دي خو چونکې په دغه وعدو په دغه خبرو باندې اوس زمونږ یو اعتماد بحال نه دی. اعتماد هم په دې نه دی بحال چې کله موږ پوه شولې رالو دې سره کېناستو موږ په درې خبرو باندې خبرې کړې دي چې هغه په نیشنلټي باندې هغه په LTR باندې هغه په ویزا پالیسي باندې او اقدام د نقوي صاحب د راتګ نه وروسته دا نوټیفیکیشن ټول پیوار زمونږ د پیوار دا رولز دي په 2002 2007 2017 او 2019 کې څلور اګریمنټونه پراته دي. ګورنمنټ اف پاکستان ګورنمنټ افغانستان UNHCR دي چې کله هم افغان مهاجرین وباسي تریپارټیټ غونډه وکړي. تریپارټیټ غونډه چې کوم شی ډیسایډ کو کومې سوپی ورکړه په هغه سوپی به عمل کیږي بیا به پیور کارټونو والا وزي. زما تاسو د کمرې په وساتت د اعلی چارواکونه دا ریکوست او دا هیله ده چې تاسو یو 4 پارټي کانفرنس راوغواړي یو 4 پارټي میټینګ راوغواړي چې په هغې کې حکومت افغانستان حکومت پاکستان UNHCR جمع افغان تجاران او افغان مهاجرین ځکه چې بیماران خو مونږ یو که نه مونږ نه به پوښتنه کېږي مونږ به یو میکانیزم مونږ او تاسو کینو یو SOP به جوړه کړو په هغې طریقې سره پوه شولې به مونږ او تاسو مخکې پې تګ کوو او یو لایحه عمل به جوړ زو خو انشاءالله ټوله پاتې کېږي نه هېڅوک هم خو چې په مینه په محبت په بایچاره سره لاړ شو او د یو امن سفیر پیغام په ترو باندې مونږ افغانستان ته لاړ شو دا به ډېر بهتر داسې څوک تاجران شته چې هغې وایي چې یاره مونږ په پاسپورټ باندې واپس راتګ غواړو او پاکستان کې هم پاتې کېدل غواړو او خپل تجارت جاری ساتل غواړو. په زرهاو داسې کسان شته ما خپل پریس کانفرنس کې دا هم ویلی دی که چېرته ګورنمنټ اف پاکستان موږ سره نه مني بیا د دواړو ملکونو نه موږ یو دا هیله کوو چې د UNHCR کوم سټیټس د ریفیوجیز زموږ دی هغه د ختم کړی شي. ګورنمنټ اف افغانستان په پاکستان کې چې څومره قونسلګریانې او څومره د سفارت او څومره قونسلګریانې دي په دې کې به ترو ICC او پیوار کارت مونږ ته پاسپورټ ایشو کوي لکه څنګه چې په ایران کې د پاسپورټ فی $620 دی خو هغوی $50 لي. پاکستان حکومت به په دغه پاسپورټ مونږ ته 15 کلنه ویزا دی راکوي فیس به چې څه فیس دی د هغوی به مونږ نه آده فیس دی اخلي. په دغې باندې به مونږ دلته په دې 15 کالو کې خپل هغه کوم مشکلات چې دي هغه به مونږ ټول حل کو خپل بزنسز خپل هر شی به ټول موږ پوه شولې سبمیټ کو بیا به په امن طریقې سره پر امن طریقې سره به موږ افغانستان ته واوړو. دا لار او دا طرحه موږ هم ورکړې دي. ډېره مهرباني. خدا وبخښي.